علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روزله خوشحاله وئ. ژوند په مزو کې به بنو کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته شوې ده چې د دوو خاندانونو ترمنځ د فایرینګ شوې ده. هغې په نقصان کې د یو خاندان 15 کسان ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوي دي. په هغه 15 کسانو کې یو پلار او 2 زامن شامل دي. دوستانو دا 15 کسان په کومه طریقه قتل شول، لانجه اخر د دوی په کومه طریقه راغله، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته شوې ده، ډېره زیاته دردناکه واقعه ده. بنو کې د یو خاندان 15 کسان ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول. څه وجه قتل شول دې معلومات شروع دي. دوستانو د دوو خاندانونو ترمنځ د فایرینګ شروع شوې چې په هغې کې د یو خاندان 15 کسان قتل شول. په هغه 15 کسانو کې یو پلار او 2 زلمي زامن شامل. دومره ظلم اخر ولې وشو؟ اخر د دوی خاندانونو ترمنځ د فایرینګ ولې وشو؟ ویل کېږي چې په بنو کې د 2 خاندانونه ډېر زیات مشهور وو چې دوی به یو بل سره دوستي ساتله، یو بل سره یې ورورولي ساتله. اخر د دوی د ورورولي په څه باندې ختمه شوه؟ اخر د دوی د دوستي په څه باندې ختمه شوه؟ دوستي په دښمنۍ ولې بدله شوه؟ د ورورولي په دښمنۍ باندې ولې بدله شوه؟ پولیس وایي موږ د دې باره کې تفتیش رانیولې دي چې هېڅکله هم د دې څه تفتیش راووتو، د دې څه وجه راووته، موږ به تاسو سره په آینده ویډیو کې خامخا شریکوو. تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، خو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.